أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال دوی تپوس کوستان اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پبارد غنیمتونو کی پبارد تقسیم د غنیمتونو یا د حکم د غنیمتونو کی قل الانفال لله والرسول تورتوائے اے نبی علیہ السلام چی دی غنیمتون خاص اللہ لرا او رسول ده غلرا یعنی دی تقسیم یا دی حکم پا اختیار د اللہ کی دے او دی تقسیم بکوی پلاس د رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتقوا اللہ پزان بچ کڑی د نافرمانی د اللہ نا یعنی ویریگی د اللہ نا وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ او اصلاح کوئی پا مینس خپل کی یا جوڑ ساتئی اتحاد ساتئی پا مینس خپل کی وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ او طاعت کوئی حکم منی دا اللہ او دا رسول دا حغا ان کنتم مؤمنین کچرت یی تاسو مومنان انما المؤمنون الذین بیشک مومنان حاغ کسان دی اذا ذکر اللہ ہر کلا چی ذکر وکڑلیشی دا اللہ تعالی یاد کڑلیشی اللہ تعالی وجلت قلوبهم نویریگی ورپیگی زڑن ددوی وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ او ہر کلچ تلاوت کللیشی والوستلیشی پدوی باندے آیاتہ آیتن دا اللہ زادتهم ایمانا نزیات کی دا آیتنا دوی لرا ایمانا پا اعتبار دا ایمان سرا وعلا ربهم یتوکلون او خاص پا رب خپل باندی دوی اعتماد کوي توکل کوي الذین او دا مومنان هاغ کسان دی یقیمون الصلاة چی قائموی دوی مانزلرا ومما او دا هاغ سنا رزقناهم چی ورکڑی دی منگ دوی تا ينفقون دوی خرج کوي د هغینا اولئک هم المؤمنون حقا دا کسان دی دوی ایمان روڑن کی حقا پرشتیا سرا لهم درجات دی دوی دبارا مقرر دی دوی لرا درجات مرتبه عند ربهم پنزد رب دوی ومغفرت ورزق کریم او دید دوی دبار مغفرت بخنا او رزق عزت من کل حلال کما اخرجک ربک لک سرنگ چراویستلیتا اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ربک رب خپل من بیتکا دکور خپلنا یعنی د مدینه منورینا بالحق پا حق سرا مراد د حق ندلتا نیت د جہاد دے پا نیت د جہاد باندے وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ او بیشکا یوڈل د مومناننا لَكَارِهُونَ بد گنلو دی لرا طبعان بد گنلو زکچ تیاری ورلنوا یجادلونک فی الحق او دوی بحث کولو ستا سرا فی الحق پبارد حق د حق خبری پبارکی مراد دلت جہاد دے بعد ما تبینا ورستو د دین چې دوی ته خو واضح شوا چې
چې خدای به مو امداد کوي. کأنما یساقون الی الموت گویا کې بوستلی کیږي دوی راخکلی شي دوی الی الموت مرګ طرف ته وهم ینظرون په داسې حال کې چې دوی اینی دی لرا ګوري دیتا. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ او یاد که هاغه وخت چې وعده وکړله الله تعالی ستاسو سره احدى الطائفتین د یوې د دې دوو ډلو نه چې د کافرو په دې دوو ډلو کې به په یوه باندې تاسو ته غلبه درکوم. انها لکم چې بېشکه وي به دا ستاسو دپاره وتودون او غوښتله تاسو ان غیر ذات الشوکتی چې بېشکه دا بغیر ازغو والا یعنی دا بغیر اسلحې والا ډله چې ډله د ابو سفیان وه قافله د تجارت د ابو سفیان وه تکون لکم دا دی شي ستاسو دپاره ویرید الله او غوښتله الله تعالی ان یحق الحق بکلماته چې هغه ثابت کی ښکاره کی او اوچت کی حق لرا بکلماته پاغی کلمو یعنی پاغی حکم خپل سرا ویقطع دابر الکافرین او کټ کړي جرړه د کافرانو لیحق الحق د پاره د دې چې ظاهر شي غالب شي او معزز شي حق یعنی اسلام ویبطل الباطل او باطل شي خوار ذلیلا او ضعیف شي الباطل باطل ولو کرہ المجرمون اگر چې دی لربت گڑی مجرمان. اذ تستغیثون ربکم یاد که هاغه وخت چې تاسو هغه مدد طلب کولو د رب خپلنا پریاد مو کولو رب خپلتا فاستجاب لکم نو پس قبول کړو دغه پریاد ستاسو د پاره رب ستاسو یعنی ستاسو دعاګانې قبول کړي مدد راولېږو. انی ممدکم او الله تعالی او فرمایل چې بېشک زه امداد کوونکی مستاسو بألف من الملائکة په زرو سره د فرشتو نه مردفین چې په یو بل پسې براتلونکي وي پی در پی برازي. وما جعله الله او ندی ګرځولی دا راتلل د فرشتو الله تعالی الا بشرا مگر زیره مگر سبب د خوشحالی ولتطمئن به قلوبکم او د دې دپاره چې مطمئن شي په آرام شي په دې سره زړونه ستاسو. ومن نصر الا من عند الله او نه د امداد مگر دې د جانب د الله نه. ان الله عزیز حکیم بېشک الله تعالی دې غالب او حکمتون والا.